الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، د قرباني متعلق چې کوم ضروری مسائل نو هغه مونږه ذکر کول. نن مونږه د ساروی د ذبح چې کومه شرعي طریقه ده هغه ذکر کو، چونکه قرباني را روانه ده چې هر انسان ته د ذبح طریقه هغه زده شي. په شرعي طریقه باندې بسړې ساروی څنګه ذبح کوي. نو د ټولو نه اول خبره خدا ده چې ساروی به هغه څوک ذبح کوي چې هغه له طریقه د ذبح ورزي. دویم، هغه سړی به ساروی ذبح کوي چې د هغه په لاسو کې قوت او طاقت همي. داسې نه چې انسان له خود ذبح طریقه ورزي ولیکن کمزوري هیبت ور باندې راشي، لاسونه رپیږي، نو هغه به ساروی نه ذبح کوي. ځکه کېدې شي دته پکې هم نقصان ورسي او ساروی ته به هم تکلیف زیات شي. او د اسلام قاعده دا ده، یو صحیح حدیث کې راغلی دی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نه به بل ته ضرر ورکي او نه به ځان ته ضرر رسوي. او صحیح مسلم حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله تعالی د هر سیس په باره کې احسان فرض کړی دی چې چا سره به هم ظلم زیاته نه کیږي. کاغه ساروی دی او کاغه انسانان دی او کاغه نور مخلوق دی، زمونږ دین دا ټول سراسر د عدل او د میانروي دین دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، کله چې تاسو چانه قصاص اخلي نو په خسته طریقه باندې تخپل قصاص اخلا، ظلم زیته بور سره نه کی، مصلب نه کی چې غوګونه ته کټ کی پوزه ته کټ کی، نه بس خپل قصاص تواخله، سمره ظلم چې تاسو سره کړی دی اقمر بدل تواخله. بیا او فرمایل و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کله چې تاسو یو ساروی ذبح کوي نو هغه هم په خسته طریقه باندې ذبح کوي چې نه ځان ته تکلیف ورکي او نه دی ساروی ته تکلیف ورکي. نو د ذبح طریقه دا ده چې د ټولو نه اول به چاړه ختیره کی، په پسه چاړه باندې به ګورې چرګوټې هم نه الاله، ساروی خو لا غټه خبره ده. بیا دام یاد ساتل پکار دی، بعض خلک ناپوهی نو هغوی د دې ساروی مخامخ چاړه تیره کوي، نه داسې بم نه کې. دینم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. ابن ماجه کې حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو ساروی را سملولیو او داغه په مخامخ باندې چاړه تیره کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غوسه شو او وی فرمایل ورته اتريدو ان تمیتها موتتين، آیت دې ساروی باندې دوه مرګ راولي، یعنی یو مرخ دا دی د ساروی ته دا پته لګي چې زیدې د پاره را سملولم چې اوس ما ذبح کوي، او دویم مرګ دا دی چې ته د دې ساروی مخامخ چاړه تیره کې نو په دې باندې د تکلیف رسی کنه، دا تکلیف ور باندې ته نور زیاتی کې. به او فرمایله غ صحابی ته هل حددت شفرتك قبل ان تسجعها، د را سملولو نه مخکې دی ولې چاړه نه تیره کوله چې اوس د ساروی مخامخ ته چاړه تیره کې. نو په پسه چاړه باندې به ساروی بالکل نه ذبح کې، او دویم دا چې د ساروی مخامخ به سړی چاړه وغیره نه تیره کوي. بیا ساروی به په څه طریقه باندې را سملې، نو چې کله ساروی را سملې نو په داسې طریقه به را سملې چې د ساروی مخو هغه قبله طرف ته راشي، نو په خي طرف به د ساروی بر راولي او ګس طرف به لاندې راولي. کله چې د ساروی خي طرف بر راشي او ګس طرف لاندې راشي نو دا په خي لاس باندې ذبح ته ډیره اسانه، او په دې خي مخ بوله به خپو وغیره چې کم دی کیدی. ها که یو سړی داسي چې هغه ګس مټي په ګس مټ باندې حلاله کوي، نو کاغه ساروی په خي طرف راسم لې ګس طرف بر راشي قبله ته مخ نو سباق وغیره اغه نشته دي. بیا چې کله په ساروی باندې چاړه راکاږي نو بیا به وې بسم الله والله اکبر، بس چې دا دیم ویله نو ستا ساروی په شرعي طریقه باندې ذبح شو.
خو په کاردار دې سره چې کوم نور دعاګانې راغلي دي چې هغه هم سړی یادي کې هغه هم ورسره ووایي او هغه دغه دي چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين او آخر کې دام ویلې شي اللهم هذا منك ولك تقبل مني. نو دا د ذبح هغه سنت طریقه شوه. ټول مؤمنان نارینه زنانه دا زده کوي او په دې طریقه باندې به څاروي ذبح کوي. الله دې موږ تاسو ټولو ته په قرآن او سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا وبالله التوفیق.